دریم سپارہ نهم نمبر رکو سورہ آل عمران اولنی رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ اغذات چھ نشت عبادت مستحق مگر اغذات. الحی چھ جوندے دے. القیوم چھ ودرون کے دے. نزل علیک الکتاب بالحق. نازل کړو کتاب ستا طرف ته په حق سره. مصدقا لما بین یدیه. تصدیق کوونکی د مخکې نویو کتابونو. وانزل التورات والانجیل. نازل کړو تورات او انجیل من قبل دین مخکې. هدى للناس خلق دپاره هدایت. وانزل الفرقان او فیصله والکتاب نازل کړو. ان الذين كفروا بشک هغه خلق چې کافران دي. بشک هغه خلق چې کفر وکړو به آیات الله الله آیاتونو سره لهم دوی دپاره عذاب شدید سخت عذاب دی. والله عزیز ذو انتقام. الله غالب بدل اخیستونکی دی. ان الله لا يخفى عليه شيء. بشک با اللہ باندې سیوشیس پټ نه دی. فی الارض هغه که په ځمکو کې ولا فی السماء هغه که په اسمانونو کې. هو الذی الله غذات دی. یصورکم چې صورتونه د ستاسو جوړی فی الارحام په رحمونو کې. کیف یشاء څنګه چې د خوښه شي. لا اله الا هو نشته عبادت مستحق غیره دنا علاوه. العزیز الحکیم هغه چې عزت حکمت وال دی. هو الذی الله غذات دی. انزل علیک الکتاب چې تا باندې کتاب نازل کړو. منه له کتاب نه آیات محکمات س آیتونه صفا معنی ورکوي. هن ام الکتاب دا د کتاب اصل دی. و اخر متشابهات او سنور دی چې هغوی په معنو کې اشتباه ده. فاما الذین فی قلوبهم زیغ. بهر حال هغه خلک چې په زړونو کې کږوالی دي. فیتبعون پس دوی ورپسې کېږي ما هغه آیتونو پسې تشابه کم چې مشابه وي. ابتغاء الفتنة گمراهی لټوي. وابتغاء تاویل او د دې تاویل لټوي. وما يعلم تاویله او د دې ټیک تاویل پهلو باندې نه پوهیږي الا الله مگر الله. والراسخون فی العلم او هغه خلق به پوهیږي چې علم کې مضبوط وي. یقولون دوی وای آمنا به مونږ په دې ایمان دی. کل من عند ربنا ټول زمونږ رب له جانب دی. وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت نه منی مگر عقل وال. ربنا اے رب زمونږ لا تزغ قلوبنا ته زمونږ زړونه مه کږوې. بعد اذ هدیتنا رستو د دې چې تا مونږ ته هدایت وکړلو. وهب لنا من لدنک رحمه عطا که مونږ ته خپل جانب رحمت. انک انت الوهاب بېشکه ته ډېر ورکوونکی. ربنا ای رب زمونږ انک جامع الناس بېشکه ته راغونډونکی د خلکو یې. لیوم داسې ورځې لره لا ریب فیه هغه ورځ چې په دې ورځې کې څه شک نشته دی. ان الله بېشکه الله لا يخلف الميعاد خپل وعده خلاف نه فرمایي.